څه کاله پیل افغانستان څنګه و او اوس افغانستان څنګه دی؟ غي چې کله راغ جی نو هغه لوکل کرایمز ختم شو. اصلي چې کوم نقصان افغانستان په 200 کې اوس دی وخت تقسیم شو. نن کې بچا سندره اوریدا چا به خپل جنډه خوځوله کوم ورځ د 19 اگست دا د غازی امان الله خان په وخت کې چې کله افغانستان آزاد شو د خپل د آزادۍ ورځ مانځي چې کله نه طالبان راغ نو هغه 19 اگست په خپل ځای باندې پاتې شو. اوس د طالبانو دراتلو ورځ په 15 اگست باندې منځلې کیږي. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، نن تقریبا 4 ورځې مخکې کله چې موږ ول اگست یو چې په افغانستان کې ورته د سمې شوي په 15 نیټه باندې موږ دلته په پیښور کې دلته د پښتون ډیجیټل مشهور پلیټ فارم دی او د پښتو په حق د پښتو پروګرامونو په هغه کې کیږي. په هغه کې موږ د افغانستان کې د طالبانو د راتګ 15 کال پورې کېدو جاج اغسته او په هغه کې موږ خبرې کړې وي. نو په هغه خبرو کې د مانه تاسو شو چې د 15 کال د افغانستان د پاره څنګه او مخکې د افغانستان څنګه د شروع په افغانستان کې زم رازم او صحافي ما موږ دلته افغان ماجر موږ سره په یوځای باندې لوي شو، موږ له درونو خويند دلته لوي شو. نو ما په هغه کې د دې خبرې جاج اغسته چې دا 15 کال څنګه تیر شو مخکې بس کیږي. نو په هغه باندې ډېر افغانانو رونو موږ ما باندې ډېر سخت تنقید کړو، بغیر دغه پروګرام کتوې ځان د پویلو نه بغیر تنقید کړو. نو زه تاسو ته خیم چې په هغه کې څه خبرې شوي تاسو وګورئ چې په دې کې غلطه خبره سوه بیا ماته ولیکئ، نو بیا به زه تاسو سره نورې خبرې کوم. بابر صاحب افغانستان کې د طالبانو 15 کال پوره شول، 15 کال پیل افغانستان څنګه او اوس افغانستان څنګه دی؟ دا خو یو ډیره ضروری خبره ده جی چې نن د دې خبرې جاج واغستې شي چې 15 کال اول چې کله د اشرف غنی سیب د حکومت اخرنه ورځ وي نو په هغه ورځ سهالو. نو زه بدل دا ویم چې کم افغانان د پاکستان اکثر ګیله کوي چې د پاکستان د حالات د زی تر ورسول جی نو د هغه ورځ د کابل دا حالو چې زه په خپل په کابل کې موجودم او ما د هغه خلکو نه کم چې د طالبانو خلافو جی ما د هغه نه تاسو کو چې د طالبان خوراغ تاسو ته څه دغه شو څه فرق د محسوسيږي. هغه ویل چې دا د اشرف غنی او د حامد کرزی او د دې په وختونو کې زمونږ دا حلو چې کله به شپږ 50 ملکونو اتحاد هم په افغانستان کې موجود امریکا چوا وې زمونږ به دغه حلو چې مونږ به په خپل کور لګاډي را دن نکو ټوپک مار براغه ویل به دروازه مو بندوي گاډي را بار کړي نو گاډي بیرانه بار کو گاډي بیرانه بوتلو کور نه بار به ولاړو په ټلیفون هم خبرې کولې ټلیفون بیرانه په زور باندې واغستو ځان له مارکیټ جوړ کړو پلازا هم ځان له جوړ کړو او خلکو لم په کرای باندې ورکول چې کرایه راشي. نو وی د هغه وخت دلته بته ګروپونه وی بته ګروپ راغ او غیبراته د مارکیټ نه مخې مارکیټ جوړ کو نو موږ ویل چې دا خو موږ ځان له جوړ کړی دا پلازا موږ ځان له جوړ کړی دا خو موږ په کرای ورکو کنه نو یغی براته ویل چې بس تا خپل ځای کې پلازا جوړه ده مخله موږ ځان له جوړه کا جی نو موږ ویل چې دلته به زمون خلک په کومه لار زیرازي ویلار بدل کولو خو موږ له خو پکې سراکه کنه حکومت وې د حکومت خلک د هغه چې کوم وزیرانو د هغه لاندې خپل خپلوانو به دا کارونه کول نو افغانستان یو دسي افغانستانو نو ما بوله ویل چې تاسو ګوره چې خلکو نه بچا په زور باندې موبایل واغه سوچا دا لوکل کرایمز الته ختم شو دا یو خو شو الته خلک دې سره خوشاله جی خو د دینه پس چې بیا سو شو کنه نو په هغه بم زه تاسو ته خبره کوم. اول د طالبانو خلکو دا ویل چې ګوره اوس موږ نه قبضه ګروپ دلته ختم شو موږ لغوندې په امن باندې یو دا بیا خبره ده چې کاروبار نشته دی زموږ چرته تګ را تګي چا سره نشته نه په ایرپورټ باندې جاز زی راځي او نه را کړ نه راته د یو ملک نه څوک راځي او نه د بل ملک نه څوک راځي نو نه موږ چرته زو نه بل څوک خو خبره ده چې بس زکه مس کم خپل کور کې اول بچي ټوپک مار ورنه په زور باندې گاډي بوتل نو دا خو راته طالبان خو وک کنه خو دویمه خبره چې ور سره پسې دا هغه خبره و چې د طالبانو دراتلو سره دا فرق پریوتو لوکل کرایم ختم شو خو ور سره یو بل کارو شو کنه هغه شیزونه چې کوم خلکو د خلکو نه تختول خلکو به هغه اغستې شو نو الته به مخکې اول لګ ډیر کاروبار هم چلیدو بانک په چلیدو وزارت په چلیدو لاندې به خلکو ډیوټیانې کولې تنخواګانې به خلکو ته ملاوي دي
نو دا ارس روانو د خلکو د روزګار یو ذریعہ روانه وه که سړیو که ښځیو خو یو ژوند روانو نو بیا چې څنګه طالبان راغه نو طالبانو راتلو سره فوري طور باندې فرق محسوس شو چې هغوی بس خلکو له ویل چې نیم خلک د کوره بس اوس به نه روځي لکه بس تاسو که روځي خپل ډېر ضروري کار پسې روځي کنه بس کور له به ځان رسوي هغه څوک وه نیم خلک هغه زنانه وي او هغه ټول جابس ختم شو دې کې به داسې مو چې زه په یو کور له لاړم نو هلته چې ما وکته نو دوه رونو یو خور وه نو هغه خور زیاته ایجوکیټډ وه نو هغه خور چې کومه وه نو هغه به دومره د دې دواړو وروڼو نه به زیاتې پیسې ګټلې نو دا کور به چلېدو درې واړه په یو ورځ باندې بېروزګاره شو ځکه چې هغوی طالبان نه خوښول نو بیا فرق دا راغو چې اختلاف رای چې کومه وه نو هلته بس ختمه شوه اختلاف رای دا وه چې که ته طالب نه منې نو ته هلته بیا ته کار نشي کولی نه ته روزګار کولی شي نه کار کولی شي په زرګونو خلک د کابل نه ووته چې اوس په وژني ځکه چې زموږ ورسره نه لګي دویمه چې اصلي کم نقصان افغانستان ته وشو اصلي چې کم نقصان افغانستان په دوی حصو کې اوس دې وخت کې تقسیم شو ته به وایې چې څنګه تقسیم شو د افغانستان د خلکو یو مزاج دی هغوی خپل یو ثقافتي ژوند ثقافتي ژوند کې به چا سندره اورېده چا به خپله جنډه خوځوله د هغې درې رنګي جنډه وه هغوی په دې باندې متفق شي او د دې د استقلال ورځ چې کومه ده نو دا 19 اګست دی څنګه د پاکستان 14 اګست دی نو د هغوی د ازادۍ ورځ به هغوی په 19 اګست باندې نمانځله سلیبریټ کوله به اوس چې کله نه طالبان راغه نو هغه 19 اګست په خپل ځای باندې پاتې شو اوس د طالبانو د راتلو ورځ په 15 اګست باندې نمانځلې کېږي انډیا سره خبره نه ده انډیا خو زاړو زمانه خو دې وخت کې تاسو وګورئ لکه ستا 14 اګست په پاکستان کې یو شته او ته بیا یو اچانک یو څوک راشي او دا ځای ونیسي وایي چې هغه نه منم اوس به بل کوو نو قوم چې کوم دی نو هغې له ذهني طور باندې تیار نه قوم چې کوم دی افغان قوم چې کوم دی که نه د هغه ټول په طالبان نه دي که طالبان خو به یو لک پورې کسان وي دا ټول چې کوم دي نو دا د 19 اګست چې د 19 اګست دا د غازی امان الله خان په وخت کې چې کله افغانستان آزاد شو دوی خپله د ازادۍ ورځ نمانځي نو طالبانو دا یو فوري طور باندې چې هلته کوم خلکو له یو شوق ورکړی دی هغه دا دی چې دوی په 15 اګست باندې خپله جنډه خو اوچته کړه جنډه خو اوچته ده ټیک ده خو خبره دا ده چې ته لږ غوندې جلوس هم ماته ښیې چې جلوس روان دی ګوره خلک جلوس وباسي لګیا دي او بس خلک دي او بس هم ټیک ده دا خو ستا ورځ وه خو چې کومه د افغانستان مستقله ورځ وه 19 اګست چې هغه نن نه 2 ورځې بعد دی هغه به هم ته پرېږدې که نه به پرېږدې په هغه ورځ باندې به خلکو جنډې اوچتې کړې وي په سړکونو باندې به جلوسونه وته په پاکستان کې مو هلته مو په دنیا کې په ارض کې به افغانانو د استقلال او د ازادۍ ورځ مانځله اوس هغه ته پرېږدي که نه پرېږدي تاسو څه لګي خلک به راوځي په 19 خلک خو به راوځي خو چې خلک په کومه طریقه راوتل غواړي نو خلک راوتل داسې غواړي چې شاته ولا خپله د افغانستان سندره لګېدلي هغه سندره چې کومه زموږ دلته خلک وایي که نه مې بي پاکستان هو هغوی دلته خپل د افغانستان سندرې وایي هغه سندرو له ته نه پرېږدي سندره خو د دې دپاره نه همیشه خو د غلطو خبرو دپاره نه خو د خلکو کې جذبه هم راوچتی که نه نو تی هغې ته نه پرېږدي نو کوم تا سره نزي نو دی وخت کې د افغانستان چې کوم دا تقسیم دی دا ډېر زیات خطرناک دی دا د طالبانو په وخت کې شوی دی اوس 2 ورځې بعد به امتحان چې طالبان خلکو له دا ازادي ورکوي که نه ورکوي چې زه په سړکونو باندې ګرځي او خپلې سندرې وایي دا به ته هم ګورې او زه به هم ګورم نو د هغه خبره د 19 اګست نه 15 اګست ته راغه په 15 اګست باندې ګوره زه مسلمان یم زه په خپله هم د طالبانو د ښه کارونو حمایت کوم زه وایم چې اسلام دې راشي خو خبره دا ده چې ته په هغه ورځ باندې خلکو باندې خپلې هغه نظمونه اورې کوم چې تا سره تعلق ساتي خو چې کوم هغوی اورېدل غواړي نو هغوی ته ته پرېږدې که نه پرېږدې اوس یو هم دی هغه زیولس په 15 باندې دا شی سلیبریشن کړي دي سلیبریشنز هغوی کړي دي خو کوم سلیبریشنز به چې کوم به د دوی نه مخکې کېدل نو هغه په لکونو خلک به مونږ کته اوس مونږه
ټوټل سلیبریشنز کې مونږه ما چې په خپل کم کلیپس کتلی کنه ګوره خدای پاک ته به هم جواب ورکو نو ما تر اوسه پر د 100 کسانو کلیپ نه دی کتلی د 100 کسانو کلیپ ما نه دی کتلی ما د 100 پورې به مې کتلی یا به 200 کسان ما چېرته په یو کلیپ کې کتلی یا به د رشکو یو جلوس را رواني ما به کتلی جی اوس دې وخت کې یو طرف ته خو دا دواړه طالبانو دا کوشش وکړو چې د خلکو انټي پاکستان جذبات چې کوم دي دا خپل ځان دپاره استعمال کړو ځان یې ورسره شامل کو او هغه شیز کې ورسره لاړه خو خبره دا ده چې هغه خلکو ته صرف د دې نارې نه علاوه نور طالبانو څه ورک نورې ولا بند دیوالونه ورکړي دي. بابر صاحب امیر خان متقیو بیان راغلی دی او هغه وایي چې پاکستان سره موږ مذاکرات او څو خبرې ترې شوي دي خو پاکستان د طرف نه موږ ته څه مثبت جواب نه ملاویږي نه موږ په پاکستان حملې کړي نه موږ د دوی لارې بندي کړي دي او پته نشته چې کومه کشیدګي د دې نه پاکستان څه غواړي. پاکستان خو یو کلیر کټ میسج دی. ګوره هغه خو خپل خلکو لا دا پیغام ورکوي کنه چې افغانستان کې څه مشکل دی دا زمونږ د وجې نه دی دا د دې بل ملک د وجې دی. نو دا حالات زمونږ اشرف غني په وخت کې ولې نو دا حالات زمونږ حامد کرزي سره ولې نو ایون دا د روس چې کوم جنگ په افغانستان کې په دې وخت کې پاکستان چې کوم ونو داسې بندیزونه به نه راتله ډېر کم به راتله نو دا زمونږ هغوی سره ولې نو چې د ترخم بارډر حالانکه هغه د پاکستان خلاف خلک ګڼلی کېده اشرف غنی د پاکستان خلاف ګڼلی کېدو حامد کرزي دا بېله خبره ده چې هغوی به کله کله ډېر ښه بیان هم ورکړو هغوی به ویل چې پاکستان زمونږ جوړوه روډ دی تجارت خو به نه بندېدو که نه تجارتونه به نه بندېدل نو د دوی په دور کې ولې بندېږي خپل خلک مطمئن کولو کوشش کوي خلک مطمئنه کوي خلک ولوي چې تاسو یو ځل افغانستان تیر ځل 2001 کې کله چې امریکا راغه د اسامه بن لادن دپاره تاسو تباه کو حالانکه په خپل د طالبانو مشران اوس دا خبره مني که په هغه وخت کې دې لږ کوشش کړی وي نو هغه مسله به د جنګ نه بغیر هم حل شي خو 20 کاله افغانستان کې جنګ وشو د هغې د یو فیصلې د وجې نه نو اوس هغوی دا کوشش کوي چې خلک مطمئن کړي چې موږ د ټي ټي پي دپاره افغانستان نه تباه کولی دا خو پاکستان دی چې موږ سره خبرې نه کوي نو د پاکستان خو هسې تاسو نه مخکې ولې دا بل چا سره بله خبره دا ده چې ته ځې او ته هندوستان سره کېنی او سل ځل کېنه خو ستا هندوستان سره کېناستل هغوی کره تګ را تګ موږ دپاره دا یو واضحه خبره ده چې هندوستان مطلب په دې وخت کې اسرائیل دی هندوستان په خپله یوازې نه دی په دې ټوله دنیا کې هغې سره یو ملک دی هغه اسرائیل دی او اسرائیل ته په کشمیر کې اسرائیل هم جوړ کړی شوی که تاسو له پته یې که نه هلته د اسرائیل یو باضابطه طور باندې وایي د هغې کاپی جوړه کړې شوې د اسرائیلیان دلته اوسېږي. بابر صاحب اوس په افغانستان کې چې کوم صورتحال دي ډېر خاندانونه بې کوره دي خوراک قلت دی پای کې 200 ټرکونه د ترخم په لار افغانستان ته تللي دي کوم خبرې به چې کېدي ترخم بارډر کولاویږي آیا مذاکرات روان دي د هغې ګوره خبرې اترې خو زموږ د دوستانو په ذریعه باندې هر وخت رواني زموږ دوستان ملکونه هغه ملکونه چې کوم غواړي چې یاره دې سیمه کې د امن راشي چې د هغې هم دلته کاروبار مخکې لاړ شي هغه چین دی چین دی وخت ډېر زیات کوشش کوي چې زموږ د افغانستان تعلقات دې ټیک شي خو چین ته په مقابله کې دلته امریکا هم دا کوشش کوي لګیا دی کنه چې زه خو دې ځینه تش لاس لاړم تاسو به رانه څنګه کاروبار کوئ هندوستان وایي چې زه ما خو ایله ځان له افغانستان کابو کړی چې زه به یو طرف نه پاکستان د هندوستان طرف نه هم پاکستان ګیر کړم هلته به افغانستان طرف نه هم ګیر کړم تاسو زه هلته نه مویستم نو هغه وایي چې زه به څنګه دا تاسو په ارام پرېږدم دا وارس چې کوم دي دا پراکسي وارس چې دي که نه دا د مختلف دغه کوي قوتونه دا کوي نو دې وخت کې که تاسو دا وایي چې خبرې اترې نو خبرې اترې زموږ هر وخت رواني خو زموږ خپلو کې نه رواني زمونږ درېمګړي په ذریعه باندې رواني درېمګړي دا غواړي چې یاره زمونږ د دلته تعلقات ته ښه شي نو په کار خو دا خو خبره دا ده چې د افغانستان دی وخت کې پاکستان ته څه وایي افغانستان دنیا ته هم دا وایي چې د القاعدې تپوس پرانه نه کې افغانستان پاکستان ته وایي چې د طالبانو د بیلې تپوس پرانه نه کې دلته نشته او دا به مرانه تپوس نه کې چې زه هندوستان سره ولې جوختم که نه نو بیا پاکستان وایي چې ستا د وجې خو زه انسیکیور کېږم لګیم که نه ستا جنګیالي دلته راځي
دا جنګیالي د طالبانو نه مخکې دور کې به هم اشرف غني دی به د دې خلاف کاروایانې کولې. څومره غټ غټ جنګیالي چې نیولې شو دا ټول په هغه دور کې نیولې شو او هغه خلک چې کوم نیولې شو کله چې طالبان راغله نو بیا باګرام ایربیس کې چې کوم جیلو هغې نه ټول طالبانو را خلاص کړه. چې کله را خلاص کړه پاکستان باندې بیا را خوشي کړو بیا پې لانجه جوړه شوه. او تشي طالبان نه دي را خلاص کړي هغې ته هغه امریکنۍ اسلحه هم ورکړه کومه چې د شپې هم کتې شي ترمل ګنز هم ورکړي دي نایټ ویژن یې وله ورکړه. زمونږ خو مسله دا ده که نه چې لکه زه ټیک ده ته یو حکومت یې دلته پېښور کې پولیس یو وسله ونیوه او هغه د حکومت کور ته یوړه هلته یې سنباله کړه. دا وسله زه سبا خپله علاقه کې ګورم چې کوم جرایم پیشه دي هغه استعمالوي نو زه خو په دې پوهېږم که چې دا خو د پاکستان حکومت نیولې و دا دوی سره څنګه راغله. نو مطلب دا دی چې دا ټول کارونه دې خلکو کړي دي او د افغانستان وحدت صرف په مشکل کې نه دی اچولی د پاکستان سره تعلقات نور ملکونو سره ټولو سره چې وګورئ نو تعلقات چې کوم دي دې وخت کې خراب دي. تاسو ډېر وایي چې یاره مونږ څه کړي دي تا څه کړي دي ته کینه دنیا سره روزانه د یو ملک نه رپورټ راځي چې هیومن رایټس وایلیشن په افغانستان کې روان دي. روزانه یو رپورټ راځي چې ټول 23 دهشتګرد ګروپونه دلته دي. روزانه رپورټ راځي چې دلته القاعده دلته موجوده. نو آخر د دنیا به څنګه مطمئن کوي. تاسو پروګرام وکړو ما خو په دې کې د افغانستان د ژوند د مختلفو اړخونو خبرې کړې دي او دا زمونږ د خبريالانو زمونږ د صحافیانو یو فرض دی چې مونږ خپل نږدې ګیر چاپیره چې کوم حالات رواني د هغې په خپل وطن باندې اثرات او د هغه وطن کې چې کوم څه بدلونونه را رواني د هغې په اثراتو باندې خپل خلک خبر کو. او دلته چې څه کېږي نو د افغانستان د صحافیانو هم دا فرض دی د خبريالانو چې هغې د پاکستان په هکله باندې بېلاګه تبصره وکړي یا په دنیا کې که څه داسې کېږي چې موږ د هغې نه متاثره کېږو او په موږ باندې هم د هغې اثر کېږي په کار دی چې په هغې باندې خبرې وشي. نو موږ دا ټولې خبرې کړې وي. امید دی چې اوس به ستاسو په دې هکله باندې سوچ صفا شوی وي او که بیا هم څه خبره وي نو تاسو په کمنټس کې ولیکئ زه به تاسو له د هغې جواب درکړم. الله پامان.